نیر یو مفتی صاحب سورج وړاندې یو خوب بیان کړي دوران تقریر کې او بیان کې داغې نه زمون په خیبر پختونخوا کې یو لوی انتشار جوړ شوی دی خوب باره کې زه یو درې خبرې یا رسکومه. اول نمبر دا چې داسې قسمه خوبونو بیانولو ته څه ضرورت دی، فائدې څه ده، مقصد څه دی، مطلب څه دی، الټه نقصان شته لکه څنګه چې دا دومره لوی نقصان وشو. هر دویم عالم په دغه مفتی صاحب باندې تنقید کوي، رد پې کوي چې دا الفاظ دا درست نه دي، دا د آدابو خلاف دي. دویم نمبر خبره دا ده د مکتب فکر والا دي، پکار دغه علماو ته چې دا مفتی صاحب پوی کړی وي چې په بیان کې دوران خطابت کې داسې د آدابو خلاف الفاظ مه استعمالوه. نو د دې په ځای باندې مفتی صاحب په خپل امر ولګېدو او د خپلو خبرو وضاحت او تشریح کوي چې زما دا مطلب دی دا مطلب دی، او د ده سره ضمن کې د دې لوی لوی علما راولګېدو او د دې مفتی صاحب د دې الفاظو تایید کوي او ضمن کې ورسره نور خوبونه هم بیانوي چې فلاني داسې خوب کتلی، فلاني داسې خوب کتلی. داسې قسم الفاظ د عوامو وړاندې ته بیانول دا صحیح خبره نه ده، ښه کار نه دی، لوی انتشار ته جوړیږي. او کنا هر یو خوب بیانول د عوامو په وړاندې دا ضروري وي، نو بیا خو داسې ډېر زیات خوبونه ستاسو د علمای دیوبند په کتابونو کې شته دي، هغه بیا تاسو ولې نه بیانوئ چې ستاسو یو ډېر لوی شیخ چې ټول عمر یې احادیث درس کړي هغه هم بیا ستا د خوب په تایید کې د امام بخاري علیه رحمت متعلق یو خوب بیاني. نعوذ بالله ثم وثم چې حضور مبارک کی په خوب کې وکړو مچان په بڼېدو بنګېدو، حالان کې زموږ نوخار او 400 علاقه باندې دا مچان بڼېدل او بیا د چا باره کې چې ته سوچ کې هغه الفاظ زما په زبان باندې نه راځي. خدا یاد ساته یو اټل خبره ده چې دا دې صاحب چې کوم الفاظ استعمال کړي دا نه امام بخاري سے خپل لیکلي او نه ویلي، دا نه چرته محدثینو د امام بخاري علیه رحمت متعلق داسې الفاظ لیکلي دي چې د هغې دا معنا راځي چې په حضور مبارک باندې نعوذ بالله مچان بڼېدو بنګېدو، دا چرته په کتابونو کې نشته. یا خدا صاحب په خپله په دې کتاب نه پوهېږي او یا د دې خپل مفتی صاحب باره کې دې مکمل لړون او کوم شوی دی چې خلک د دې مفتی صاحب نه ووړي، ځکه دې داسې الفاظ استعمالي او داسې انداز کې بیانوي. دا د آدابو الفاظ نه دي. او کنا هر یو خوب بیانول د عوامو وړاندې هغه پکار او ضروري دي. نو ستاسو د علماء دیوبند په کتابونو کې خو ډېر زیات داسې خوبونه دي، هغه ولې نه بیانوي؟ مثال په طور هغې کې خو علماء دیوبند په کتابونو کې داسې خوبونه شته. رساله الامداد د اشرف علي تانوي یو کتاب دی، 35 نمبر صفحه باندې یو خوب بیان کړي چې د اشرف علي تانوي صاحب یو موریدو هغه خوب کې ځان سره لا اله الا الله محمد رسول الله وی، خو په خوله باندې د محمد رسول الله په ځای باندې اشرف علي رسول الله راځي. دا صحیح وایي چې کله د خوب نه راپاسېدم په ویښه باندې بیدارۍ کې ما چې بیا دغه کلمه ویله نو بیا به د محمد رسول الله په ځای باندې اشرف علي رسول الله مې وی. نعوذ بالله من ذلک. دا صحیح وایي زه راغلم د خپل پیر صاحب استاد اشرف علي له ما ورته دا خپله کیسه بیان کړه، ماجرا مې بیان کړه. هغه ته دا نه وایي چې ستا دا الفاظ غلط دي، کلمه خو د مسلمانانو حق ده کومه چې په عرش معلی باندې لیکل شوې ده. دی ورته وایي تا ته په دې کې تسلي ده، دا ته چې لا اله الا الله اشرف علي رسول الله وایي په دې کې تا ته تسلي ده ځکه چې زه متبع سنت یم. نو زه دې علماو ته وایم چې څوک د ده په تایید کې بیان کوي، ته دا واقع خپل عوامو ته ولې نه بیانې، ته دا خوب خپل عوامو ته ولې نه بیانې چې تاسو دا هم وایې لا اله الا الله اشرف علي رسول الله چې په دې کې تاسو له تسلي ده ځکه زمونږ اکابرین متبعین د سنتو، دا خو تاسو بیان نه کا. که زه بیانوم خلک وایي ته د علماء دیوبند بېادبي او بېعزتي کې، دا خوبونه تاسو ولې نه بیانوئ چې تاسو د حضور مبارک شان کې داسې نازیبه الفاظ استعمالوئ. دغه شان تذکرة الرشید یو کتاب دی،
پاغه کې د مولانا رشید احمد گنگوی متعلق لیکي چې د خوب ولیدو چې مولانا رشید احمد گنگوی صاحب خوب ولیدو او په خوب کې د قاسم نانوتی صاحب سره نکاح وکړ او په دغه خوب کې د دې قاسم نانوتی نه د رشید احمد گنگوی هغه فائدہ واغشتا کومه فائدہ چې اول شپه باندې خاوند د خزې ناخلي او خزه د خاوند ناخلي. اوس دا خوب تاسو خپل عوامو ته جمعې بیانونه کې ولې نه بیانوي چې زمونږ اکابرینو د یو بل سره دومره مینه محبتو چې په خوب کې به هم د یو بل نه فایده اخیسته. اوس که زه دا بیانوم زه بیا د علماء دیوبند ګستاخ او بې ادب یم. که دا خوب مثال په طور شیخ الحدیث د دیوبندیانو شیخ ادریس سے بیانوي چې زمونږ اکابرینو د یو بل نه په خوب کې هم فایده اخیستې ده، هغه فائدہ چې کومه خزه د خاوند نالي او خاوند د خزه نالي دا خو مونږ چرته دین و نه ریدو. خو چې ګوري یو مفتی صاحب بلګیاوي د رسول الله علیه السلام شان اقدس کې بنازیبا الفاظ استعمالي بل بداغه پدید کې او بل خبر راو باسي. دغه شان دا تذکرۃ الرشید دی وای چې کله دا تذکرۃ الرشید لیکل دا رشید احمد گنگوی دا سوانح یو صاحب وای ما خوب کې رسول الله مبارک وکړو او حضور مبارک راته فرمای چې زما سوانح واغه دي لیکل کیږي لیکل جاری دي. وای ما دا خوب یو صاحب ته بیان کو یا غره ته تعبیر د دې تعبیر راته دا بیان کو چې د رسول الله علیه السلام په دې دین کې د یو کامل د یو متبع سنت سوانح لیکل کیږي ځکه حضور مبارک فرمای چې دا زما سوانح دي. نو دا تذکرۃ الرشید د دې کې څه سوانح لیکلي. وای چې کله دا رشید احمد گنگوی قریب الموت سخت بیمار شو درې ورځې باندې په خپل کپړو کې دا کازورات تشوډه کې امتیازي کولې هغه نه به بدبوئی نه تلا هغه نه به د سندلو بوی تلو او د بچ کله کازورات او دا ګندګي په خپل کپړو جامو کې وکا نو خلکو به تور تبرک هغه کپړې کورونو توړي. نو دا د حضور مبارک سوانح دي چې تاسو په خپل کتابونو کې دا خوبونه لیکلي چې دا د حضور مبارک سوانح دي او پاره کې بیا د کازورات خبره کوي. دا خوبونه غو تاسو چرته عوامو ته بیان نه کړ. نن کزه بیانوم مر سړی وای ته د شیخ ادریس نه خپويږي. نن کزه چرته دا بیانوم ار یو کس به وای چې ته د شیخ ادریس نه خپويږي او لوی عالم دی او ته خودون عالم نه. نو موږ چرته دا خبره د شیخ ادریس نه و نه ریدي چې هغه د خپل اکابرینو مبارک انداسي خوبونه بیانې. دغه شان ملفوظات الیاس یو کتاب دی هغه کې لیکلي دی وای د مولانا الیاس متعلق دی وای ما ته خوب کې القاء شو چې ته د انبیاء په مثاله. نو دا خو چرته تاسو بیان نه کړئ چې زمونږ د اکابرینو ته خوب کې ویل شي چې تاسو د انبیاء په شان یې پس کې د انبیاء په شان یې داسې قسمه خوبونه د عوامو مخې ته کوم راوړو. نو د خپل اکابرین دیوبند نه بد د ټولو مؤمنانو مسلمانانو زړونه تور شي چې دا خو بیا دا غون تخلق داسې خوبونه څوک په کتابونو کې لیکي. اوس چې دا لیکلي ولې دي د دې ما ته پته نشته. رب ذوالجلال